أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. اوس دینا مخکې آیات کې الله جل جلاله فرمایل چې تاسو یتیمانان لچنه نو داغوی حقونه ورکوي، داغوی مال حواله کوي. نو اوس دلته د عربو په یو دستور باندې نو رد کوي. د عربو دستور نو هغه زمانه جاهلیت یو دستور ولو، هغه دا ولو چې کله بچنو هغه یو سړی مړ شولو او د به ورثه پاتې شول، نو د په ورثاو کې به هر هغه کس ته حصہ نه میلاوېدله. کم سړی بچنه نو هغه ضعیف ولو، یعنی دی په حالت جنگ کې نو هغه په کار نشو راتلی. لکه مثال په تور کې ښځه شوله ورکوټه ماشوم الګ چینای شول، نو دو بدی لچنه نو هغه به حصہ نه ورکوله. صحیح بخاری غالبا چې نو هغه روایت هم د دغه شان چې نو هغه تفاسیر او خازن هم به جلالین هم لیکل دي، نور تفاسیر هم لیکل دي. مفهوم دا دی چې د اوس بن ثابت رضی الله تعالی عنہ د چې نو هغه کله وفات شولو، نو د دې لوریان یو زوی او یو کور والا سلور چې نو هغه ورثه پاتې شولو. د دغه سلور وارثانو سره سره د چې نو هغه د تر زامن پاتې شولو. نو وس چې کله د غتر زامن پاتې شو، نو دا غوی د عربو دغه دستور مطابق کم مال چې نو هغه غوړ مال چې نو هغه واغستلو ځان له. او د اوس بن ثابت رضی الله تعالی عنہ کور والا یو زوی او دو لوریانی د ټول چې نو هغه محروم کړلو. اوس چې کله دې محروم کړل دله هیڅ عمر نکړل، نو د دې کور والا ورته وی بارې تاسو دې چلو کې چې کم از کم زما د دولو ریانې دي، نو دا تاسو په نکاح یو بل چې نو هغه په نکاح واخلئ. نو چې تاسو په نکاح واخلئ، نو د دې د غم خو به زو خلاص شم، مال تاسو واغستو دې راته پاتې کوئ. هغوی دې ته هم تیار نشول. نو چې کله دې ته هم تیار نشولو، نو د دې کور والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل دغه قصه چې نو هغه واقع واوروله. اوس چې کله حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه واقع واوروله، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش شو، ځکه دغه وخت پورې د میراث متعلق چې نو هغه څه حکم نه راغلی. نو کله چې د الله پیغمبر خاموشتیا اختیار کړله، نو د دینه اورست دا وحی چې نو دا آیات رااله. دا ټولو نه وړاندې میراث کې چې نو هغه دا آیات راغله دي. او بیا په دویم رکو کې آیات نمبر 11 کې د میراث چې څوک لایق دي، نو دا غوي حصے هم چې نو قران ذکر کړل. نو الله رب العزت دا آیاتونه راولې للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. د سړو د پاره چې نو هغه حصہ ده، هغه سنه هغه مال نه ترک الوالدان چې پریک دی هغه پلار او مور والاقربون او رشتہ داران. نو یو معنی چې نو اقربون کې دا کړي ده چې کم سړی څنګه چې دغه مړی ته نارینه چې نو نږدې دي، نو دغه شان دی مړی ته زنانه خو هم پر رشتہ داري کې نږدې دي. لکه اوس مثال په تور کې یو سړی مړ شو، پلار مړ شولو، د دغه پلار چې نو څنګه زوی رشتہ دار دی، نو دغه شانته دغه رشتہ خو د لور سره هم ده. لور ته چې نو هغه به هم مال میلاويږي، څنګه چې نو هغه رور ته میلاويږي، نو دسه بخور ته هم میلاويږي. ځکه دا ځوانه چې نو هغه رشتہ کې یو شان دي، څنګه چې نو هغه پلار ته میلاويږي، نو دسه به مور ته هم میلاويږي. نو الله وی ول اقربون او کم چې نږدې دي رشتہ دار دي، نو پر رشتہ کې چې نو هغه دوی ځوانه یو شان دي، کسړې دي او کخزې دي، هر سړی ته به خپل قدر چې نو حصہ میلاويږي. ما تاسو ته دویمه رکو کې چې نو هغه آیت نمبر 11 نه شروع کیږي. هغه دویمه معنی حضرات چې نو هغه کړل ول اقربون دا رشتہ داران چې نو هغه او دغه شانتی د سړو د پاره حصہ د مما د اغه مال نه ترکل والدان چې پر خو د مور پلار
والاقربون او رشتہ داران. نو دې کې دا خبره ذکر کړي چې شریعت کومه خبره ذکر کړي چې اقرب فالاقرب قیدې باندې، یعنی یو سړی چې کله مړ شو نو د میراث چې کله تقسیمیږي دا قاعده ضابطه یا ساتي د چې څومره ورثه شاته پاتې شي نو د دې وارثانو به مړي ته نسبت کولی شي. د مړي په نسبت سره چې نو هغه کمې رشتې نو هغه کسان ته به مال میلایږي. لکه مثال کې طور باندې اوس زید مړ شولو، د زید چې نو هغه دوه لوریانې دي زینب او فاطمه، یو چې نو هغه زوی دی خالد او یو رور دی بکرو. اوس چې کله زید مړ شولو نو د عصبه د رونه د میراث د اخیستلو د پاره رور هم شته، رشتہ داری وسره نږدې ده، خو آلتی چوکه لشي نو دوه لوریانې او یو زوی هم شته دی. نو وس الاقرب فالاقرب د قاعده مطابق الله وی والاقربون دویمه معنی چې توجیه حضرات دا کړل نو کم چې ورته نږدې د سره به ابعد چې نو هغه به محرومه کیږي. نو محرومه کېدو مقصد دا دی اوس چې کله د میراث تقسیمیږي نو د میراث نو هغه به د طریقې تقسیمیږي چې د غرور به محروم شي. د مړی چې کم رور دی دته به مال نه حصہ چې نو هغه نه میلاویږي او د غمال به د لوریانو او د زامنو په منځ کې چې نو هغه تقسیم شي. نو چې دوی لوریانې او یو یزویو نو د مال بچنه نو هغه په چار تقسیم شي، یو حصہ به یو لوروالی، یو حصہ به بل لوروالی او دوه حصے چې نو هغه به زوی والی، ځکه یو الګ چې نو هغه د دوه جنکو برابر دی. نو دلته الله وی ول اقربون نو کم چې رشتہ کې سیورت نږدې وي نو ابعد دویم سړی به دومره لري چې نو هغه بدا کیږي. لکه مثال په تور کې زه تاسو ته بل آسان مثال چې نو ادا فهم د پاره ویم. وس یو سړی دی داغه نو هغه زوی دی، یو خپل زوی دی یو رضاعي زوی دی. نو چې وس کله د یو خپل زوی دی یو رضاعي زوی دی نو وس چې کله د میراث تقسیمیږي نو رضاعي زوی څنګه چې د خپل زوی نه پرده نشته دي سي داغه نه نشته، څنګه چې د خپل زوی سره چې نو معاملات دي سي د رضاعي هم دي کنه، خو وس دغه رضاعي زوی ته ایسه نشي میلای دي او خپل چې نو هغه رشته والته بدی ځکه الاقرب فالاقرب. نو الله وی والاقربون دویمه معنی چې نو هغه دغه چې څوک پرشته کې څومره نږدې وي داغه نه. وللنساء او د قشانتی حصہ چې نو هغه د خزو د پاره ده، للرجال نصیب وللنساء او د خزو د پاره چې نو هغه هم نصیب حصہ ده مما ترک الوالدان هغه چې پرېګ د مور پلان والاقربون او خپلوان مما قل منه او کثره. الله وی برابر خبر ده کداغه مال لګوي او کډيري. اوس دې کې الله جل جلاله یو بل قانون مونږ ته خو ځکه چې نو هغه میراث دې کې نو هغه ډیر زیات نو خلکو خود ساخته قانون نه ول. لکه ما تاسو ته وی دا عربو چې نو هغه په دې قانون تقسیمولو زمانه جاهلیت نه دراتلو چې کم سړی بچنه نو شاه سوارو یعنی جنگیدل به شو هغه به حصہ چې کم بدانو هغه ته به حصہ نه میلای دا اگر کاغه مړی ته ډیر نږدې. نو دلته یو چې نو هغه وسداره مما قل منه او کثر. دویمه غلطی چې نو هغه به خلکو دا کوله چې عام غړ غړ شیزونه کې به حصہ ورکوله خو چې کم به ورکوټ شیزونه لګ لګ بول پاغه کې به حصہ نه میلای دا. لکه نن سبا که تاسو مخیال کړئ زمونږ په خلکو کې چې نو هغه دا رسم دی کله چې پټه باغ وغیرہ تقسیمیږي پاغه کوله حصہ چې نو هغه سوق ورکې نه خو الا ماشاءالله چې کمی نو هغه بیا په دقیق ورکې. خو اوس کچرته دغه پلار رور زی هر چنه هغه وارث چا نه څوک میراث وړي اوس دې کله مړ شي او د مال پاتې شي نو که تاسو خیال کړئ په کور کې دغه میراث نه تقسیم دا خو د پلار کور د کور کې جن هغه سره کم طرفه حصہ رااله، بیٹا کې وسره کم طرفه حصہ رااله، د بینک پیسې نو د بینک په پیسو کې سره کم طرفه حصہ رااله. الله وی مما قل کلګ وی منه او کسر یا ډیر وی سچ هم وی دا ټول جنانو هغه به تقسیمیږي. ان تر دې حضرات مفسرین لیکلي دي وای کدستنی تار جنانو هغه ولې نه دا به هم تقسیمیږي. هغه بیا ځان له خبر ده یو سړی بل ته جنانو هغه بخي معاف کوي هغه جدا صورت دی خو تقسیم په لحاظ سره دا ټول چې نه هغه بکی. نو ما تاسو ته په الاقرب والاقرب کې جن هغه والاقربون دې کې مې ته دا خبر کوله خو زین نو ته بیا راځ شو. نو الله مما ترک الوالدان والاقربون دغه خوښ نو دې کې یو خیال مو کړی مغرب چې نو هغه دا خبر ډیره اوچتای او باغې په وجه په اسلام باندې یو قسم اعتراض غونډه کوي
هغه دا وای چې نو هغه په کار دا چې د میراث تقسیم چې نو هغه د احتیاج په بنا باندې وشي چې کم سړی زیات محتاج دی نو میراث دی هغه ته ډیر میلاو شي. لکه مثال په تور کې خور لور دی لور او زوی دی نو وای زوی ځان نه ګټه وټه کولای شي لور نشي کولای په کار دی چې دوچن هغه ته ورکړی شي او یو حصہ چې نو زوی ورکړی شي دغه شانت زوی او نوسه دی او زه سړی چې نو هغه پلار مړ شو پلار چې نو هغه په ژوندانه دغه زوی مړ شو د دې زوی چې نو اولاد دی نو دا د قران د سچینو شریعت فیصله دار چې دغه بچو ته میراث نشي میلاوي دی اوس دې ته میراث چې نو هغه بنه میلایږي نو ولی زکه ول اقربون کې دغه خبر ده اوس د الله نه چې نو هغه سو خنه پويږي نو خلک اکثر وای دل چې نو وسیله چې نو هغه په کار د چور کړی شي نه ولی زکه چې نو د نږدې نه ده په نږدېواله کې پرشته کې د وسینه زوی چې نو هغه ډیر نږدې دی نصیب مفروضه الله وی پدې کې به د خپل طرف نه چې نو هغه وړاندې ورستوال نه کې نصیب مفروضه دا حصہ د الله د طرف نه الله مقرر کړی دا الله چې نو هغه په دغه طریقې سره فرض کړي او دغه شانتي به د تقسیم کړي. واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين الله بهترین قانون دی خو الله دې موږ ته نو عمل نصیب کړي. الله وی اذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين وای فرزقوهم منه الله وی ګوره مخکې قاعده الله پاک په خپل وی کزوی او نوسی نو نوسی ته به میراث نه میلاویږي زوی ته به میراث میلاویږي لور او زوی دی لور ته به یو حصہ میلاویږي زوی ته به چې نو هغه دوه حصے میلاویږي رور او زوی دی رور ته به نه میلاویږي زوی ته چې نو هغه به حصہ میلاویږي الله لاول په خپل دغه تعین وکړو بیا الله پاک په نصیب مفروضه د ما مقرر کړي نصاب دی د شان چلےږي خو اس کده یو سړی حق نه جوړيږي او دې بیا هم چې نو هغه د میراث د تقسیم په وخت کې دی حاضر شولو اذا حضر القسمه اولو القربى یا چې نو هغه د خپلوانو نه چې دا غوي د میراث کې چې نو حصہ نشو جوړېدلې والیتام او یا چې نو یتیمانان والمساکین یا اس غریبانان کمزوري ول الله فرزقوهم منه تاسو د دغه نراواله دله پکیم سره لګ ډیره حصہ چې نو هغه مقرر کړي دله پکې چې نو هغه هم سره لګ ډیر ورکی وقول لهم قولا معروفا او دې ته بهترین خبره چې نو هغه اوس آیت نه نو هغه د خپل میراث نه مجموعي میراث نه چې نو هغه د قشانتي سوک یې نه دا غویل ورکول شي او کنه نو دا غي د پر حضرات یو څو شرطونه لیکلي. شرط نمبر 1 دا سور وارثان چې دا ټول به بالغ وي کبه کې یو هم نابالغي نو بیا دغه نه د سره چاله سن شي ورکولای ځکه دا پردې ملکیت دی او پردې ملکیت نه نه هغه د سن شي ورکولای. شرط نمبر 2 چې نه هغه دا دی چې دا کم کسان چې نه د دې نه سور کوي دا به د ټولو پر رضامندیا باندې وي کبه کې د یو کس پر وړ باندې چې نه هغه جوړ نه نو بیا دا نشي ورکولای ځکه دا د ټولو کسانو چې نه هغه سره مشترکه حق دی او کله چې دا مشترکه حق نه نو د یو کس په حق کې بل کس چې نو هغه تصرف نشي کولای نو الله وی دقل ورکوي ها وقول لهم قولا معروفا او خوینا وسلام کوي خوینا سره لګوس نو سره اپاس نو چې نه ولی زما د پلار ستاز وینو انګور را پاسې د زما د خاون ستاز وینو دله بچنه نو هغه هم میراث ورکي الله وی وخکلی وینا ورته کا ویني خو وینا دل چې بچي ولی نو دا لګ ډیر چې ولا موږ سب خپل تر ورکړو دا ورته میلاو شولو شریعت کې نور داغه عیسی او حق چې نو هغه نشته د شریعت پر رو باندې چې نو دا د باقی چې کم دا په ژوندانه باندې ژوندې په مر په وخت کې ژوندې ول دا دغه حصہ د دوی نه کیږي تاول سور کړل دوه ډیر راکا نستاو سره د رټلو چې نو هغه حق نشته قول لهم قولا معروفا تورته خا او برابر چې نو هغه خبره کوه رټل یا چې نو زغلول یا بیزته کول د یو انسان بل ته حق چې نو هغه نشتی الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي. للرجال سړو د پار نصیبونه صد برخد مما د اغسن ترک چې پر خو دی الوالدات الوالدان مور پلار والاقربون خپلوان رشتہ داران وللنساء او د خزو د پار نصیبون برخه حصہ د مما د اغنه ترک الوالدان چې پر خو دی مور پلار والاقربون او رشتہ داران خپلوانو مما قل منه او کثر اغه کلوي او کډیرو نصیبن
برخه د مفروضه پرز کړی شوی مقرر کړی شوی و اذا حضر القسمه او هر کله چې حاضر شي تقسیم تا اولو القربا خپلوان رشتہ داران والیتام یتیمانان والمساکین مسکینان فرزقوهم پس ورکوي هغوی ته منه د دغنه وقولوا لهم او وای هغوی ته قولا وینا معروفه خان للرجال سړو د پاره نصیب حصہ ده مما د اغه ترک الوالدان چې پر خو دي چې پلار او مور والاقربون خپلوان وللنساء او خذو د پاره نصیب برخه حصہ ده مما د اغه ترک الوالدان چې پر خو دي پلار او مور والاقربون خپلوان مما قل منهم او کسر کاغه لګ مې دغنه یا ډیر نصیب مفروضه دا حصہ د برخه د مقرره و اذا حضر القسمه او هر کله چې حاضر شي تقسیم ته اولو القرب خپلوان والیتام یتیمانان والمساکین مسکینان فرزقوهم پس ورکوي هغوی ته منه داغینا وقولوا لهم او وای هغوی ته قولا وینا معروفه